بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه عمر خاکسار. کتونکو، دا وخت کې رستم سپورټس کمپلیکس کې ولاړ یم. دلته کې چې کوم د بینظیر انکم سپورټ پروګرام پوینټونه لګېدلي وو د تحصیل رستم چې کوم غریب ولس دی د بینظیر انکم سپورټ پروګرام دغه پیسې به د دلته کې اخیستې. خو اوس چونکې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام چارواکي وایي چې دا پوینټونه دلته کې مونږ بند کړلو. دا خلک په د رستم په ځای باندې مردان ته ځي او د هغې ځای نه به خپلې پیسې چې کوم دی هغه وصولي. دلته کې چې کومې زنانه راغلي دي هغې سره به خبرې اترې کوو چې د دغې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د چارواکو لخوا چې کومه فیصله شوې ده دې سره هغې د کوم قسم مشکلاتو سره مخ دي. تاسو چېرته هم مه ځئ، مونږ سره اوسئ. خبره دا ضروري چې لکه زمونږ دا خپل کلی دی که نه، نو دا زمونږ ټول وروڼه دي، زمونږ د دې نه ستر مات دی او مونږ ټول پښتانه یو، د مسلمانۍ لحاظ لرو او زمونږ ماشومان بچي دي چې څه سکول کې دي، څه مونږ د غېږو نه پرېښي دي، نو هغه چې مونږ پرېږدو په خوشو کورونو کې او مونږ مردان ته ورشو په یو ورځ کې زمونږ کار ونه شي، نو مونږ به هفته مردان ته ځو راځو، په هفته کې زمونږ کار ونه شي، دا ماشومانان به مونږ بوزو چې د سکولونو نه راشي نار نه ور ناسي، هغې له به روټۍ څوک تیاروي. نو دا مونږ ته نږدې دا دی چې مونږ 12 بجې ټایم وګورو، نو مونږ خپل کورونو ته وړلو انتظام له ورشو، ماسپښین کې به بیا راشو، د مردان نه به مونږ ځو راځو، نو دا خو مونږ ته غټ تکلیف جوړېږي. مونږ له دا خپله علاقه ښه ده. لکه په لومړي ځل دلته راغلي یو که نه، زه چېرته دې طرفونو ته نه یم راغلی، بغیر نارینه راغلی یم. موږ ته تکلیف دی، موږ ته دلته پیسې راکړي، موږ مردان ته نه ځو، نه موږ ته مردان علاقه معلومه ده. ما خپل ماشومان کور کې پرېښي دي، کور هم خوشې دی. بس تاسو مهرباني چې دلته را ماشین سیسټم سم کړئ. زه چې سهار راتلم نو ما ګاونډیانو نه پیسې قرض کړې، یو خو غریبي هم ده، په مردان بسونه ډېرې کرایانې لګي، موږ مردان ته نه ځو، موږ ته تکلیف دی له مردان، موږ له دلته کار وکړئ. موږ لکه مردان ته نشو تللی، که زموږ دا کار دلته کې شو نو ښه وي، هلته خو ګڼه ده، دونه مردان د تلو انتظار کوو، نو که زموږ دا دلته کار وشو نو ښه وي. بچې زموږ د طرف نه تاسو ټوله دي دغه ته دا درخواست چې د مردان څخه دا ټولې راغلي دي، دوی ټولو په زرګونو چا په رشکو ورکړي، چا په څه، ټول غریب کمزوری بېوسه خلک دی، خو د خپلې غریبۍ نه دې ځای ته راټول شوی دی چې دوی وس کېده نو دوی څه کول چې د خپله دونه بې عزته د عزت تا وله ښه وکړو، د بې عزته یې دا وله ښه ده چې دوی اوس په مردانونو ګرځوی، دا نن دلته په عزت ښه نه دي چې دوی نه کېن د عزت دغه دوی له ورکوی، نو چې پیسې هم ورکوی نو په عزت خو یې ورکوی که نه، دا دوی غریبانانو څه حالات دلته کې هغوی مجبوره دي، دلته کې زنانه مجبوره کړي دي، خپل کور ماشومان بچي هر څه یې دکه شانتې پرېښي دي، نارې نورې چاته بچي جاړي د چا څلوېښتی دي، د خپلې کمزورو د لاسه هغوی راوځي د دې بېوسۍ د لاسه، راته د رقم د سیوا کې چې هغه حساب بیا کرایانې خپلې لګو ورپسې. د دې نه مونږ ته څه مطلب دی، د دې څه مقصد دی، یا مونږ دونه راکړی یا نه راکړی، لږې ورپسې زمونږ ډېرې دی کې معذوره څونه ډېرې دي، دا د انصاف خبره ده، دې ټولو د مونږ د انصاف پکار دی، مونږ لري پیسې دې نه راکړي خو انصاف دې راکړي، په صحیح طریقه دې راکړي، په صحیح وصولو دې راکړي، ګډوي مسله چې دې ځای ته ورشه، دې ځای ته ورشه، دې ځای ته ورشه، دا کم دغه دی، دا کم قانون دی، دا زمونږ د پاکستان حکومت د قانون دا کمه لوبه ده چې زمونږ په مسلمانانو په غریبو خلکو په دې معذورو خلکو باندې دا څونه ظلمونه زیاتي شروع کېږي، دا کمه لوبه ده. تاسو صرف د دې خبرې انصاف خو پکار دی. بس مطالبه دغه کومه، دغه غواړم چې دا پیسې دې په دې ځای باندې دی، دا بس اوس دغه شي چې دی غریبو خلکو ته میلاو شي، دا سر شو، دا ټایم چې دا کوم دی کې چا شوګر دی، د چا څه دي، د چا څه دي، د لوږو د لاسه پیسې چلونه کېږي، نه دا اخر دا انصاف ته کوم ځای دی، دکه دغه دی پیسې کو ورکوي دلته کې دې ورکوي چې نه ورکوي، بس مردان ته دې پسې اډو څوک ځي نه. کو تاسو دلته کې د زنانو خبرې اترې واورېدې، یقینا چې د رستم سپورټس کمپلیکس کې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام دغه پوینټ بند شي، نو د دې ځای چې کوم غریبې زنانه دي هغې به د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ شي. هغې وایي چې موږ د دې ځای نه مردان ته ځو، زموږ خو به کرۍ هم لګي، ټایم به هم خرابېږي، موږ چې دلته کې راځو نو د رستم سپورټس کمپلیکس دپاره موږ سره د کرۍ پیسې نه وي، نو د مردان دپاره د کرۍ پیسې به موږ د کوم ځای نه راوړو. دوی د اعلی چارواکو نه د بینظیر انکم سپورټ پروګرام چې څونه اعلی چارواکي دي، دلته تحصیل انتظامیه ده، ضلعي انتظامیه ده، کوم چې منتخب عوامي نمایندګان دي د هغې نه دغه مطالبه کوي چې دلته کې دا پوینټ زر تر زره به حل شي چې موږ ته دلته کې د کور په درشل باندې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام دغه پیسې ملو شي. همدلته کې خپل کوربه عمر خاکسار له ورکړي اجازت، د لوی الله په امان.